बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम औरदुनको सजाद इन्फोटेक चैनल तاسو ته د کمپیوټر ساينس او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې په بیلابیلو موضوعاتو باندې ګټوري او پزله پوري ویډیوګانې وړاندې کوي. کچېری تر دې مهاله تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو هیله مو ده چې لومړی زموږ چینل سبسکرایب او ترڅنګ د شرنګانی په آیکن کلیک وکړئ. که زموږ دا یا نورې ویډیوګانې ستاسو د خوښې وړ وګرځي نو لایک او شیر کړئ. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ په ابجیکټ انیشلایزیشن باندې کار کوو. موږ سره د ابجیکټ انیشلایزیشن چې د په درې طریقو سره ترسره کېدلی شي. هغه طریقې موږ سره کوم دي؟ اول by reference variable، دوهم by method، دریم by constructor. راځو اول موږ ابجیکټ انیشلایز کوو د چی په واسطه باندې؟ د ریفرنس ویریبل په واسطه باندې موږ یو ابجیکټ ته قیمت ورکوو. اکلیپس پر اخلاص کړئ. د اکلیپس د خلاصېدو نه وروسته به تاسو یو پروجیکټ به جوړ کړئ. پروجیکټ زه نوم ورکوم لیکچر. پروجیکټ ما څه نوم ورکوم؟ لیکچر. یعنې وروسته به دغه د اپشن چې دا به چک کړئ او نیکسټ به کلیک کړئ. دې نه وروسته فینیش کړئ. موږ سره پروژه یا پروجیکټ جوړ شو څه په نوم باندې؟ لیکچر په نوم باندې. اوس به دا سورس پیکیج باندې موږ کلیک وکړو. دې نه وروسته موږ لاړ شو کلاس ته. یو کلاس به کریټ کړو. کلاس ته به نوم ورکړو سټوډنټ. او په دې سټوډنټ کلاس کې باید موږ سره په ډیفالت حالت کې پبلک سټیټیک وایډ مین د هم سره راځي. فینیش وکړو. ما سره د سټوډنټ په نوم باندې دا کلاس جوړ شو. په دې کې یو میتود ده. هغه میتود موږ سره مین میتود ده او پاتې دې کې څه نشته دي. دا قانون نور موږ خپل کوو. هر څه نه مخکې به موږ اول څه جوړ کوو؟ اول به موږ ګلوبل ویریبل جوړ کوو. چې به جوړ کوو ګلوبل ویریبل. ګلوبل ویریبل تاسو ته ما ویلي دي چې هغه ویریبل ته ویل کېږي کوم چې موږ د کلاس په سر کې تعریف وو او موږ کولی شو په کلاس کې دننه له هر ځای څخه هغه اکسس کو. چون دغه سټوډنټ ته که موږ وګورو نو د سټوډنټ اړوند موږ دلته ویریبلونه جوړولی شو. اول قدم کې به زه متغیر جوړ کړم. ټایپ به زه کېدم سټرینګ او سټرینګ ته به زه نوم ورکړم چې موږ معلومو د محصل نوم معلومو. ویریبل نه موږ سره شو نیم. بل موږ ایج معلومو د محصل. ایج موږ سره په چی کې راځي؟ انټیجر کې راځي کنه. انټیجر لپاره موږ کیورډ لرو آی ان ټي او ویریبل ته نوم ورکو ایج. ما یو ویریبل جوړ کو د نوم په نوم نیم په نوم باندې. بل ویریبل می جوړ کو هغه د ایج په نوم باندې. بل ویریبل به جوړ کو موږ آی ډي په نوم باندې. دا خبر ده چې موږ دا سر ته راولو. دا ورنه لاندې راولو. صحیح ده؟ دا ما سره څو ویریبل نسول؟ 3 ویریبل نسول. اوس له دې نه وروسته به موږ ابجیکټ جوړو. ابجیکټ چې کله جوړو د ابجیکټ جوړولو لپاره تاسو دوه سنټیکسونو استفاده کوئ چې کوم چې ما تاسو ته بورډ باندې ولیکلي. نو اول قدم کې زه یو ابجیکټ جوړوم. سټوډنټ موږ سره کلاس ده او ابجیکټ سره زه نوم ورکوم او بي جي 1. لدې وروسته موږ نیو اساینمنت اپریټر واچو. وروسته به نیو کیورډ واچو. بیا به زه واچوم کنسټرکټر. سایز به غټ
صحیح اوس نو موږ ابجیکټ جوړ کړو د او بي جی 1 په نوم باندې. اوس زه غواړم چې دغه او بي جی 1 انیشلایز کړم د څه په واسطه باندې د ریفرنس ویریبل په واسطه باندې زه دغه انیشلایز کوم. مطلب دغه او بي جی 1 ته څه قیمت ورکوم د چا په واسطه باندې دغه متغیر په واسطه باندې زه قیمت ورکوم. نو زه به ولیکم او بي جی 1 ډاټ آی ډي دته ما آی ډي ورکړه لاسه. دا ابجیکټ زه بیا انیشلایز کوم چې په واسطه باندې د نیم په واسطه باندې نیم ویریبل په واسطه باندې دا انیشلایز کوم او بي جی 1 ډاټ نیم او نوم ورکوم چې موږ سره نوم په سټرینګ کې وي. سټرینګ لپاره به موږ دا ډبل کوټیشن نه استفاده کوو. نو دلته زه نوم ورکوم علي. بل موږ چې راخلو ایج او بي جی 1 ډاټ ایج او دته زه عمر ورکوم څو مثلا شل کاله. اوس دا موږ انیشلایز فعل کنه ابجیکټ موږ څه انیشلایز ک په مقصد باندې پیګ انیشلایز باندې مطلب د ابجیکټ ته موږ قیمت ورک کنه. ابجیکټ ون ته موږ دا قیمت امرک دا قیمت مورک او دا قیمت مورک. قیمتونه ته ګورئ یو قیمت موږ ورته لس ورکړی د آی ډي ته دوم قیمت موږ ورکړی دا ایج مور کړی دا نوم ورکړی علي بل مو ایج ورکړی دا. نو کله چې موږ ابجیکټ ته قیمت ورکړو د سیل کېږي چې ته ابجیکټ انیشلایزیشن دي څه په واسطه باندې موږ دا کار وکړو. ریفرنس ویریبل موږ چیرته ورته تعریف کړی دی پاس سر کې په پوهه خصوصي کنه. نو په دې طریقې موږ کولای شو چې ابجیکټ ته قیمت ورکړو. اوس دا موږ کولای شو چې د دې آوټپوټ موږ وګورو چې دا پروګرام رن کما ته به آوټپوټ نه کاری آوټپوټ موږ ته کاری نه دا به مطلب وکړو هیڅ موږ ته نه کاری ورته چې موږ آوټپوټ فنکشن نه داخلي که ته غواړې چې دا د موږ ته ښکاره سي نو د لپاره به ته څه کوې آوټپوټ فنکشن بخلي. نو د آوټپوټ فنکشن لپاره به لږ مینینګ فول کار وکړو. دلته به زه ولیکم آی ډي لږ فاصله به ورکړم بیا به چې ولیکم نیم. دا مقصد دا موږ سره دا ویریبلونه نه دي ښه دا موږ سره دغه آی ډي نیم چې زه لیکم د حقیقت کې دا موږ سره سټرینګ ده. دلته تاسو هر څه لیکئ شئ خو زه که د دې په اساس ولیکم نو ما سره به لږ پر مفهوم وسي ښه. او دلته به زه ولیکم دا فاصله هم ذکر کوم چې دلته کله موږ نوم لیکو یا ایج لیکو ترمنځ فاصله راځي که نه ذکر لیکم چې لږ واضح ښکاري سي موږ ته ایج. بیا راځو اوس دا موږ ښکاره کوو چې ښکاره کوو دغه اوس که چېرته په دغه پروګرام رن کې تا ته صرف دغه آوټپوټ ښکاره کېږي آی ډي نیم ایج. نور څه ښکاره کېږي موږ ته لس علي او شل ښکاره کېږي. لس چې موږ سره د آی ډي ده شل علي موږ سره نوم ده او شل د عمر ده دا موږ ته نه ښکاره کېږي که نه. نو دې ښکاره کولو لپاره به تاسو څه کوئ تاسو به راخلی اول دا نه لیکئ او بي جي 1 ډاټ آی ډي به په اول قدم کې راخلی صحیح ده. بیا به دا کنکینکیټ کوئ فاصله به یې څه اچوئ ډبل کوټیشن مو واچوئ دا به موږ کنکیټ کو او اوس به ورته ولیکو او بي جي 1 ډاټ څه شی نیم او دا به هم موږ کنکیټ کو چې سره ډبل کوټیشن سره ځکه دا موږ سره سپیس ده که د براکټ موږ سره سپیس ده. دلته چې موږ سپیس کریټ کړو که نه دلته هم باید سپیس کریټ کړو که کریټ نه کړو موږ سره بیا دا بیخي تنګ راځي موږ ته پته نه لګي چې لس چې ده چل چې ده او علي چې ده. اوس به دلته زه واچوم دا به کنکیټ کوم چې سره او بي جي 1 ډاټ ایج. اوس پروګرام رن کوي تا ته وایي چې آی ډي مثلا لس ده او علي نوم ده او شل دي عمر ده. نو دلته موږ دا فاصله کې چېرته ورکړو نو موږ سره بیا ډېر واضح ښکاره کېږي. اوس پروګرام رن کوي تاسو ته دا ډېر ښه ښکاره کېږي صحیح شو که نه. لږ نور هم فاصله ورکوي دلته ورکوي پروګرام رن شو که نه دلته څه فاصله زیاته شوله دلته هم څه فاصله زیاته اوس ډېر واضح شو که نه. آی ډي موږ سره لس ده علي نوم ده او ایج چې ده که نه شل ده. اوس موږ دغه
دا څه په واسطه باندې دا راوستل د ابجیکټ په واسطه باندې ابجیکټ موږ قیمت څنګه ورکړ بای ریفرنس ویریبل موږ ورکړ د متغیر په واسطه باندې موږ ابجیکټ ته قیمت ورکړو متغیر خو موږ دلته فاست تعریف کړی کنه نو دا موږ سره بیا موږ ابجیکټ تعریف کړی دا او هر ابجیکټ چې دا کنه موږ بیا څو قیمتونه ورکړي دي درې زیات شمېر قیمتونه هم تاسو یو ابجیکټ ته ورکولای شئ اوس ته غواړئ چې دا ته نور قیمتونه ورکړئ دا روح کافي کا دلته پیسټ کا دلته پیسټ کا آی ډي کا مثلا یولس الف چې باندې ولیکه ولی او عمر دې کا 21 کاله دغه جمله هم راوخله ځکه چې دا موږ سره ورکوټ فنکشن ده دې راخستل دوباره ضرورت نه ځکه موږ سره هیډینګ ده هیډینګ موږ څه کوو چې بار بار لیکو صحیح ده یوازې هم دغه آوټپوټ فنکشن ورخلو د پیسټ کو اوس کله ته پروګرام رن کې تر په دوړه کار شي کنه آی ډي لس علي د نوم ده او عمر چې کنه شل کاله ده بل چې کنه یو لس آی ډي ده ولی نوم ده او د دې 21 کاله عمر ده سیسو په دې طریقې سره تاسو څومره چې په کار یغه دلته لیکلی شي ارڅمنه قیمتونه چې ورکول شي ابجیکټ ته ورکول شي فقط یو ځل ورته وریبل تعریف کا پسر کې وریبل پسر کې تعریف کا ام دا وریبل ته د ابجیکټ په واسطه باندې په هر ځای کې ته اکسس کولای شي په دې طریقې سره موږ ابجیکټ انیشلایز کولای شو دا بروح نمسي وبكم تاسو ته په کې دا کوډو په درد خوري my reference variable سخت خو نه وکنه اسانو کوڅو پښتنه په دې کې لري پښتنه کوي سي اوس یو بل پکیج جوړوم پکیج د نوم ورکوم امپلای اوس راځو په دې کې دنه موږ کلاس کریټ کوو چې کریټ کوو کلاس کریټ کوو کلاس ته څه نوم ورکوم کلاس ته زه امپلای نوم ورکوم کلاس ته څه نوم ورکوم امپلای او دې کې باید دا مین میثود بای ډیفالت راشي دغه ما دوه پکیجونه ولې واخیسته یو رخ مخکې ته پکیج ست د کن ډیفالت پکیج موږ سره کنه یو بل ما پکیج امپلای واخیسته په دې خاطر مې دا بل پکیج واخیسته ما غوښتل چې په دې کې زه د سټوډنټ په نوم باندې بل کلاس جوړ کړم خو مې راته وتل چې سټوډنټ خو نه کې امپلای خو نه راکم جوړ کړم صحیح ده خو کچیر د زه په دې کې دنه په دې پکیج کې دنه بل سټوډنټ جوړم بیا نه سم جوړولې ځکه دا ایرر ورکړي خو که ته پکیج ورته جدا کې پکیج کې دنه که مخکې د سټوډنټ جوړ کړي په دې بل پکیج کې ته بیا سټوډنټ جوړوي سي مقصد نه پیږي سوې ما پکیج باندې لپاره واخیستم اوس په دې پکیج کې ځکه کنه زه په دې امپلای کلاس کې زه دنه اوسه object initialize کوم بای چی شي بای میثود از initialize کوم خو مخکې لیدنه چې زه دغه initialize کوم زه باید اوله وریبل نه تعریف کوم اوس دلته زه یو میثود هم ډیفاین کوم چې ډیفاین کوم میثود ډیفاین کوم میثود زه نمبر کوم دې اکسس موډیفایر زه جوړوم پبلک او ریټرن ټایپ وایډ لیکم او د ایډیشن لپاره کاروم دغه میثود څه لپاره کاروم انډیشن لپاره کاروم یا مطلب د جمع لپاره کاروم او دې کې چې کنه دا زه پارامټرایز کوم څنګه کوم دې کې زه پارامټرونه اچوم یو پارامټر زه کې اچوم د انټیجر ټایپ کې هغه ته زه نمبر کوم ا بل زه کې اچوم د انټیجر ټایپ کې هغه ته نمبر کوم بي څو ویریبل نوم کې اچول دوه او دا موږ سره پارامټرایز میثود څه کوم میثود څه پارامټرایز میثود ځکه په دې د پارامټر لیست کې موږ سره دوه پارامټرونه موجود دي اصل کې زموږ د پارامټرایز میثود سره کار نه ده موږ هم کار دي سره ده انیشلایزیشن اف ابجیکټ بای میثود چې هغه باندې تاسو پوښتنه چې موږ د میثود په استعمال څنګه ابجیکټ انیشلایز کوو نه کدا غوښنه چې موضوع نه کلیر کیږي خدای چې موږ میثود به څنګه ډیفاین کوو پارامټرایز میثود څه ویل کیږي
دا به ان شاء الله موږ تاسو په میتود کې وایو دې درس روان ده خو دومره ځان باندې پوهېږي چې موږ یو ابجیکټ انیشلایز کوو بای میتھډ دا به څنګه کوو اوس به د دې میتود باډي شروع کوم د دې میتھډ باډي مې شروع کړله لکه وروسته به زه دغلته د دې ابجیکټ کریټ کوم د چی ابجیکټ کریټ کوم د امپلای کلاس ابجیکټ زه کریټ کوم اصل کې خو موږ فوکس په څه باندې ده تمرکز په ابجیکټ باندې ده کنه ابجیکټ موږ انیشلایز کوو د چی استفاده کوو د میتود نه استفاده کوو نو ما څنګه مخکې وته دلته یو ابجیکټ به کریټ کړي موږ سره کلاس چې ده امپلای کلاس ده کنه امپلای کلاس کې دنه نظر لګیام کنه او زه دلته امپلای کلاس ما سره کلاس ده کلاس مې ولیک او لغه نرسته به ته څه ولیکي جی بي ولیکو جی بي ما سره چې څه ابجیکټ سو او یو نرسته به موږ نیو ولیکو او نو نرسته به موږ امپلای دا کنستراکټر وکړو ما سره ابجیکټ جوړ شو چې په نوم باندې جی بي ما په نوم باندې موږ سره ابجیکټ جوړ شو اوس چې کله ته دغه جی بي په نوم باندې ابجیکټ انیشلایز کړې نو د دې انیشلایزیشن لپاره به ته څه ولیکې جی بي ولیکې بیا به څه ولیکې بیا به اډ ولیکې څه موږ څه په واسطه باندې انیشلایز کوو میتود په واسطه باندې انیشلایز کوو خو دلته تا وایي چې ای کې ته څه کوم قیمت کې خودل غواړي درته وایي چې ای کې ته قیمت کې ده دلته خو موږ سره ای مډیفاین کړی کنه دا ای موږ سره دلته په ارګومنټ لیست کې راغلی ده دا موږ سره چې ده ارګومنټ لیست په دې کې موږ ته وایي چې د ای په ځای باندې قیمت کې ده کوم قیمت کې دي زه ورته وایم چې دغه قیمت 10 کې ده او د دې بي قیمت کوم قیمت کې ده دا ماته شل کې ده دغه چې ما د پارامیټرایز میتود تعریف په څه په خاطر می تعریف کو دلته زه غواړم چې دوه قیمتونه سره جمع کړم د ای قیمت او د بي قیمت سره جمع کړم نو دا قیمتونه به موږ چیرته ورکو د ابجیکټ انیشلایزیشن په وخت کې به موږ ورکو ابجیکټ اوس ما انیشلایز کړ کنه دا جی بي په نوم باندې کوم ابجیکټ ده ته ما قیمت ورکړ کور مې کړ ورنه رسو قیمتونه ورکړ دوه قیمتونه د څه نه استفاده وکړه میتود نه نو ځکه موږ ویل چې ابجیکټ انیشلایزیشن بای میتھډ دا د میتود په استفاده باندې موږ ابجیکټ انیشلایز کړ نو زګوره د خبر مخکې چې دا کنه ابجیکټ جوړ کړو دی او بي جی 1 په نوم باندې هغه انیشلایز کړو چې په واسطه باندې د وریبل په واسطه باندې ته د وریبل په واسطه باندې قیمت ورکړو دلته ما ابجیکټ چې دا کنه جی بي په نوم باندې دا او دا جی بي ته ځکه قیمت ورکوم چې په واسطه باندې میتود په واسطه باندې هغه میتود ما سره چې دا اډ دا اډ می چیرته ډیفاین کړم مخکې ډیفاین کړم دا مخکې د ځان نه ورکړای اډ کې چیرته نه موږ د میتود نه سو ورکوالای او اډ کې ما چې چولې پارامټرونه مې چولې دي یو پارامټر دوه پارامټر هم دغه پارامټرونه مې چولې دلته دغه پارامټرونه مجبور مکلف دي دلته قیمتونه ورکو دا قیمتونه چې ورکړو دا موږ په حقیقت کې څو په حقیقت کې دا د دې دا معنا ورکړي چې موږ ابجیکټ انیشلایزډ بای میتھډ اوس ورباندې پوه شولې اوس د دې ریزلټ موږ چیرته ګورو د دې ریزلټ موږ دلته ګورو نو دلته براسو موږ ولیکو یو انټیجر ټایپ کې به ویریبل تعریف کوم سی او دا سی به زه مساوي کوم چې سره a پلس b سره څه ځکه دا موږ دا اډیشن کوو کنه دا به دلته به دا کال سیکا دا اډ دا حقیقت کې دا موږ سره ابجیکټ دا او دا اډ کوم میتود چې دا به کال کیږي دا موږ سره کالینګ وکړای کنه دا کال به چیرته لاړ دلته به راسي دلته چې لاړ سي به دا لس به چیرته ذخیره کې به دا ا کې به ذخیره کې شل به بي کې ذخیره کې دا بیا چیرته راځي دلته به راځي خو سي دلته چې راسي یا دا ا په جای به څو راسي لس د بي په جای باندې شل راسي او دا بیا چیرته ذخیره سي په سي کې به ذخیره سي اوس موږ ته چې دا کنه دی اوټپوټ معلومیږي اوس موږ ویلې سو چې فقط سی ورته لیکو خلاص که چیرته اوس موږ پروګرام باندې کوم ته څو کار سي اوټپوټ کې دیش کار سي اوس ورباندې اوس یو بل شای زه قیمتونه زه ورکوم قیمتونه زه ورکوم استاد ته ما ویل چې ور کلمه میتود جوړ کوو میتود بیا موږ څو ځلې چې زموږ ضرورت ورته کال کوي سو کنه دی وخت کې موږ سره کوم هغه تطبیقي تاسو ته ما دي اوپس هغه کې ګډې ویلې وي کنه ګټې مې ویلې وي دلته موږ سره کوم ګټه رامسته کیږي چې څو وارزه نه ریډنډنسي نه ده انهریټنس هم نه ده ریوزابیلیټي شاباسي
یو شی ور کریټ کا بار بار په استعمال کراوله ته کوډ سایز د کنه ذاتی یو سره او ته چې د کنه یو شی بار بار استعمالوله سم دا موږ څومره چې کال ورته کوو د میتود څومره کال کولای شو دا میتود لس واری کال کې شل واری کال کې زر واری کال کې دا میتود ما تعریف وا دا کوډ مور طریقه فقط دلته څه کوا ابجیکټ ورته انیشلایز کوا نور اتومات د خپل کال کېږي اوس ګورئ جی بی مې ولیکه او زه ورته هر تر ازم دلته دې په جبه باندې قیمت لیکم 200 او دې په جبه باندې قیمت لیکم څو 300 اوس دا به کال سي کوم میتود به کال سي اډ میتود به کال سي ځان سره د قیمتونو ویسي او شل 200 ویسي بل 300 ویسي کوم چې ویری راوړي دلته چې کله راوړي دا 200 په دې کې ذخیره سي او 300 په کې ذخیره سي دا چیرته راسي دلته سی چون موږ ډیفاین کړی دا د دې قیمت چې 200 ده دا به د دې قیمت سره چې 300 د جمع سي او د دې مجموع بیا چاته ورکړي سي ته او دلته موږ ته رزلټ ښکاراسي اوس پروګرام راکړي 500 که 200 جمع 300 مطلب موږ سره ریوزیبিলিټي رامنځته سوال کنه ریوزیبিলিټي موږ یو کوډ بار بار خپل استعمال کراوړل سو کنه کوډ څنګه نو څه ځاتي کې موږ څومره چو غړو کار کولای شو دا خو ساده یو کار کده خو کله ته زر کار کې کوډم چې دا کنه فقط یو کال سره اجرا کولای شي اوس ګور څو کار کې کوډ موږ اجرا کوو یو کال سره یو کار کا شماري دوه کار کې درې کار کې دا بلا کم چې څلور کار کې دا 15 کار کې دا 15 کار کې کوډ موږ سره وایي یو کال سره تر سره کیږي نو موږ سره ټایم هم بچت کیږي کوډ سایز هم راکمېږي او یو شی چې دا کنه دی ډیبګینګ او ایرر ډیټیکشن هم آسانه وي نو دا موږ سره دی اوپس هغه ګټي چې تاسو ما ویلو اوس جی بی ته یو بل کې مطلب زور کوم جی بی اډ ایته قیمت کوم څو مثلا ورکوم درې او دبل تور کوم 2 اوس کله ته پروګرام رن کی دا به اتلار شي نو سم سره بجما سي او رزلټ موږ تاسو ته کارسي دیرس 500 او 500 پته اته هله چې باندې پیسې وي موږ اوس د ابجیکټ انیشلایز کړ دا موږ سره ابجیکټ د کنه جی بي ابجیکټ ته قیمت ورک کنه اچ په استعمالي د میتود په استعمالي کوم میتود په استعمالي اډ میتود په استعمالي کوم میتود مور کړیو مله سره کړی بل مون شلور کړی تاسو ذات میټ قیمتونه هم ورکولای شي دا لس دا دین ول څه ذات ولې ځکه چې دلته پارامټر لیست کې دوه ریسیور ورته کې نولې دي ریسیور مو ورته کې نولې دوه کته ریسیور ذات کې نولې هم ذات میټ قیمتونه تاسو بیا ورکولای شي اوس فرض مثال چې دا کنه یو بل ریسیور هم اضافه کوم انټیجر اضافه کوم زه چې ډی په نوم باندې عدالت زه دا جوړوم ډی عدالت موږ سره ایرر راغله ایرر ور راغله دا ته وایي چې تلته ورته ریسیور دې درې کې نولې دي او درې قیمتونه به هم ورته ورکړي صحیح او که زه مثلا دغه ورکوم ته بیا ایرر راکړي ولی چې د ډیټا ټایپ چې د کنه ډیټا ټایپ موږ سره ده دا په نظر کې نیسي څه دا قیمت مې ورکړ اوس پروګرام زه رن کوم جمع کړم څه شو شپېته 240 یو لکه څو راغله څه شو کنه موږ سره جمع کړم دا موږ سره object initialization by method په دې هیله چې په تاسو باندې پوي نور وخت په ختمېدو ده که څوک پوښتنه لري پوښتنه کوئ که د دې ویډیو په حق لا کومه پوښتنه غوښتنه او سپارښتنه لرئ نو خپل نظر مو د کمنټ په برخه کې راته ولیکئ تل زده کړه کوئ او خپل پوهه د نورو سره شریکوئ الله مو مل شه